ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا کومه زنانه سره د خپلو لوریانو راغلې ده، یقینا د دوی سټوري چې کومه ده تاسو به وختن په وختن په نورو ویډیوګانو کې اورېدلې وي. دلته کې رالل دوی څو شپې چې کوم دی په فوټپات باندې کړي دي، او بیګا شپې چې کوله ناقیصه راته کوله، وی بانه مو کړه، وی لور ته مې وی چې هسپتال ته دې بوځمه. نو وی هسپتال هم صرف بانه کړي چې ټایم راواغسته، خو ویلته کې په هغه بینچ باندې چې کوم دی نو سملاست مونږ وی چې دا محفوظه ځای دی. خو هلته کې هم چې کوم دی نو پولیس والا بیا روشړلو چې یاره تاسو دې ځای کې څه کوئ، چونکې حالات هم خراب دي، نن سبا ناشنا خلک څنګه پرېږدي، داسې ده که نه؟ جی داسې ده. ها تا ته اوس څه میلو شو؟ ډېره مننه شیرپا صاحب، ستاسو د یخنۍ دپاره تاسو ماله سویټرې جیکټي او دا د کور د استعمال دپاره ډېره مننه ستاسو، ډېره ښه تاسو چې کوم دغه تیاره جوړو کې راغلي وې؟ جی او دا دې سایډ ته څوک نه استعمالوي او پېښور کې څوک. ګرانو کتونکو لکه دوی د پېښور په کپړو کې راغلي دي، نو زمونږ د پېښور کپړې او لکه دا نه چې خانداني خلک دي، ښه ښکلې خوړلې ده، ښه ښکلې تېره کړې ده، لکه د خوږ ګوتې ساتلي دي، خو بس ژوند دې په انسان باندې هر رنګال راځي. او څه وایه، بعضې د پلار د طرف او بعضې د مور د طرف، نو دغه بچي چې کوم دی نو دا د مور د طرف نه چې کوم دی دغه دي، نو دوی به دې ځای نه اوس رخصتېږي. دا واله ده پیسې هم ځان سره ونیسه، دا ځان سره پیسې ونیسه. او دا ګرانو کتونکو دا مونږ دی له چې کوم دی نو بس د څه ټیمه پورې خوراک چې کوم دی نو ورکه، او دا یې دړی نه زیات یې وله چاولې ورکړې، او هغه سیله چاولې دي ورسره چڼه هم وله ورکړله، او د دې کپړې هم ورکړې، د دې کپړې هم ورکړې، د دې کپړې هم ورکړې، دا ګرمې جرسیانې تحریک د طرف نه هم دا ورکړلې، دې له هم برقې ورکړلې. داسې ده که نه؟ جی او داسې ده. برقه دا برقه چې کومه ده دا هم دې له ورکړله، هر چا چې هر چا چې رالیږلې ده، نو په ډېر ښه ځای کې استعمال شوه. ما سره دې وخت کې الفاظ نشته چې زه لکه سره د لوریانو به دا مور در په در چې کوم دی نو دا څنګه ګرځي. لکه هسې دا بیګانې قصه درته کوم، ته هسپتال ته ولې لاړې؟ هسپتال کې ماشومان بالکل ما سره صحیح وو، خو ما وی چې اوس په سړک ولاړ یو، څوک یو هم راښکل کوي بل هم راښکل کوي، او بل سړي خویونه، نو ما وی زه هسپتال ته ځمه چې دا دې ته ډراف مرافت چالو شو، نو دا 15-20 منټ یا ګنټه دوه به دلته تېرې شي، سهار به شي، بیا به در ورځې ځان له څه کوو. نو هغه هسپتال سټاف والا وی چې مونږ ته اجازت نشته، تاسو 10-15 منټ تېرولی شئ، زیات نه شئ تېرولی. نو بیا هغې ځای نه مونږ را روان شو، بیا یو ځای بل ځای دغه شان، خو بس الله په څه طریقه تاسو ته راورسو. ټوله شپه هم خوب کړی دی؟ نه خوب هم نه دی کړی. اوس هم ما ماشومانو سره خبرې کولې چې دا ولې ما ټوله شپه هم خوب ونه کړو، اوس ما له بیا هم نه راځي، وایي تا ته تکلیف دی چې تا ایډجسټ شي په ځای شي، نو کیدای شي ارام تاله راشي. بلته د عزت بچ کولو یو دلته کې شپه وه، او داسې هفته تېره شوه داسې؟ جی او داسې هفته تېره شوه. دې ځای نه چې درته څه میلو شو څه مطمئن یې؟ جی ډېره مننه، پنۍ درته میلو شوله؟ بس الله ستاسو هغه ځای کې پکار شي چې کوم ځای کې تاسو زموږ پکار شي. ګرانو کتونکو موږ د خپل وس مطابق چې کوم دی نو دوی ته دغه د خوراک بندوبست کو، دغه شانتې چې کوم دی نو د کپړو بندوبست مو کو، د ستاسو په مرسته باندې دوی ته موږ د جرسیانو چې دا ګرمې جرسیانې دي تحریک د طرف نه، مولانا محمد شفیق صاحب د طرف نه، دا غرور د طرف نه چې کوم دی دوی ته موږ چڼه او غوړي ورکړله، ورسره چې کوم دی نو د خپل طرف نه چې کوم دی ورته غوړي ورکړل، د هغې د طرف هم وریجې ورکړې، دولت خان حاجي صاحب د طرف نه چې کوم دی نو دوی ته نغدې پیسې ورکړلې. نو الله دې قبول کړي، خو یقینا دا دې وخت کې د ډېر څه حقدار دي چې دوی سره دې وخت کې کرۍ نشته دی. دوی سار چې راغلی د ناشته موږ سره کور کې کړې ده، او ناشته خو د باندې ډېره ښه لګېده، اوږې شوې وې که نه؟ داسې وه، او ډېره ښه لګېده ناشته، خو فکر و را سره چې شپه به څنګه، مخکې زندګي به څنګه، او بس د مخکې شپې د سره غم جی همداسې وه چې شپه به بیا په فټپات څنګه تېرېږي، بازار کې به څنګه تېرېږي. ګرانو کتونکو خو د دوی دپاره تاسو د کټ، د بسترې یا مزید امداد یا د خپل کور یا د ځای بندوبست کولی شئ، نو بالکل زما سره رابطه کولی شئ. دوی سره موبایل کانټیکټ دغه شیز نشته دی چې زه د دوی هغه هر څه تاسو ته مې درکړي، او دې وخت کې فلحال موږ پنۍ ورکوو، ګورو به چې بیا دارالمان ته لیږو، خو چېرته یې لیږو
نو الله پاک دې کامیاب کړي پکې ځکه چې ډېره ګرانه ده پردی تورسرې له پنۍ ورکولو دلته دا معاشره هم ده دلته کې ساتل هم چې کوم دی هم ډېر ګران دي ګینې زمونږ کور ته چې سهار تللی دي نو کور کې خو ورته زمونږ ښه عزت میلاو شوی که نه او هغه ټیم چې کوم دی نو زه ودومه او سهار وختي دوی را رسېدلي نو بس الله دې قبول کړي خو دا صرف د دې دپاره چې په دې معاشره کې داسې زنانه هم ژوند کوي چې د هغوی شپې په فوټپاتونو هغوی شپې چې کوم دی هسپتالونو ته د هغوی ژوند چې کوم دی ډېر د سختو د کړمو سره مخ دی نو بیا سوچ وکړي په پېښور کې به څنګه سوچ کړي وي چې زه به علب خان شیرپوله او علب خان شیرپوله چې رورسېدل نو الحمدلله د تصور نه زیاتې مدد وشو دې وخت کې او دا د الله پاک لاک لاک شکر دی د خپل رب شکریا ادا کوم چې خدایه سو ضمیر هم خوشحاله دی چې داسې څه دغه نو چې یاره دام کړی وي دام کړی وي نو په ایمرجنسي بنیادو کې دې تورسرو له دې بچیانو له موږ چې کوم دی نو پنۍ ورکړله مزید چې کوم دی تاسو ته وړاندې کوو خو تاسو را سره په دې کې کومک او مرسته کوئ چې دا د خپل کور مالکان شي دوی چې په خپلو خپو ودرېږي نو کور خاندان کې به عزت پیدا شي او خو نه وي نو دغه شانتې به سروالې بروالې وي بیا خو هغه سړي سره ویده دا وایي زه ژوند نه تېرومه کوم چې خپل خاوند دی بچیم دی ورسره دغې باندې زه باس کول نه غواړم او زه ګرمه بیا هم دا زنانه ګڼم بل څوک نه ګڼم خو بس راځي انسان نه غلطۍ کېږي او دا په خپلو غلطو باندې ستومانه ده اوس خو هغه غلطو سره موږ هم مخکې ځو ګینې بي تعلیم یې کړی دی لږ تعلیم یې نه دی کړی 14 تعلیم یې کړی دی او 4 بچي دي او د ژوند دغه قصې چې ته اورې نو ډېرې عجیبه عجیبه قصې مخې ته راشي چې دې کومې سخت دی تر دې پورې چې آیس پورې نشه یې کړې ده نوم یې نشې ته هم راغلې وه هغې نه هم چې کوم دی خدای پاک وساتله او ټیک شوې ده او دغه شانتې دغه لوریانې ورسره ژوند کوي نو تاسو سره مخامخ کوله دغه ویډیو سره شیر کړئ خو څوک داسې چې مدد ورسره کوي نو ډېره ښه وي او علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره خو ستاسو تعاون رواني نو دغه شانتې تورسرو تحفظ به محفوظه وي عزت به محفوظه وي انشاءالله ډېره مننه